نه نه بالکل کوله او سر یو خبره کوم یو لس ما بل لیدل یو بل ځای لس جوړ شوي دي جی هغې ته هم تالي دي پنځه قسم په خدای خوا سره ته لسو جوړ شوي دي جی بسم الله الرحمن الرحیم چیف ایگزیکټیو دا درې څلور تپوسونه چې تو کړو اسماعیل یو خو د صحت کارت باره کې محمد خان صاحب هغه ایکسپلین هم کړه دا د ګورنمنٹ پالیسی ده چې الټیمیټلی 100% کم صحت سہولیات چې دي هغه به د عوامو له فری ورکوي دا ډېره غټه خبره ده 10 لک روپۍ د دې سړي سره دي خو دا سټیپ وایز اپروچ دی ځکه ټول کارونه په یو ځای باندې نه شروع کېږي نو په دې کې اوس سرجیکل او کم ضروري شوي نه چې دي هغه په دې کې انکلوډ شوي دي او ورو سټیپ وایز لکه اوس پکې لیور ټرانسپلانټ انکلوډ شو چې په هغې باندې به 45 لک روپۍ لګېدې یا داسې لګېدې دغه شان موږ کوشش کوو چې کم ایئر کې چې کم ډیفنس دی هغه شوي نه پکې انکلوډ کړو نو دا ورو راځي دویمه خبره دا د ام آر آی وکړه نو د ام آر آی موږ کوشش کوو چې یاره دې له داسې سسټینیبل طریقه راوباسو چې دا بیا یوه ورځ هم نه ودرېږي نو د هغې لپاره پبلک پرایویټ پارټنرشپ یو طریقه ده چې هغه به پرایویټ سړی راشي وبه لګوي په ګورنمنټ چارجز به هغه دلته دا کوي د هغې لپاره پروسس زموږ ټول فاینلایز شوی دی انشاءالله د نومبر انډه پورې به اماونټ څونه لري تاسو 3.5 روپۍ حق چې کم دی هغه دی په دې کې اماونټ باندې څه فرق نه پرېوځي خو دا د دې به دا فایده وشي چې هغه سړی به ذمواري او په ګورنمنټ باندې به برډن نه راځي نو د دې پروسس فاینل شوی دی او دا به انشاءالله د نومبر د انډه پورې یا دسمبره پورې به دا ام آر آی دلته ان پلیس شي درېیمه خبره تا چې وکړه د باترومونو نو د ښکته لیبارټري چې ده دا زمونږ چونکې په دې هسپتال کې تا لیدلي اوس ته وګرځېدې هم دا رینویشن شروع دی ټول واډونه مونږ رینویټ کوو د لیبارټرۍ دپاره پراپر چې کوم اولډ سایکیټري واډ و هغه مونږ رینویټ کوو دا لیبارټري به مونږ هلته شفټ کوو هغې سره خوا کې آلریډي مونږ ته چې کم خبره کې 12 باترومونه دي که څو دي هغه هغې ته هم نږدې هم دي او هلته به نور باترومونه هم چې کم دي هغه مونږ رینویټ کوو نو د لیبارټرۍ دا مسله به حل شي نو دا شوي نو مونږ خبر یو د ویل چیر تا خبره وکړه ویل چیر دلته زمونږ سره چونکې زمونږ تا ته پته ده چاله ویل چیر ورکې هغه ویل چیر ځان سره زغلی چې کم ځای کې پاتې کو چاله دغه ورکې د دې نه مونږ ته پرابلم راځي اوس ریسنټلی زما په خیال تاریخ ناست یو اته میاشتې مخکې مونږ یو ډونیشن چا راکړو 16 ویل چیرز 17 ویل چیر مونږ د خلکو راکړ دي نو ویل چیر یوازې په هغې باندې نه زمونږ په کیجوالټۍ کې مونږ 2-3 ویل چیر بهر ځکه ایښودي چې که ته لس کې دی نو چې ماښام راځي نو بیا به 3 پاتې هغه نور باندې نو چې څونه زموږ ته ضرورت دی هغه ویل چیر بهر پرتې دي چې څونه ضرورت راځي نور به هلته مونږ ایږدو هغه مونږ په نیډ بیس باندې مونږ اسسمنټ کوو 17 جو په هسپتال کې تقسیم دي 17 په هسپتال کې تقسیم دي دا په هر واډونو کې خپل ویل چیر مونږ ورکړی دی په کیجوالټۍ کې جدا دي په کیجوالټۍ کې 2 دي 3 مونږ سپیر ایښودي چې کله هم ضرورت راشي هغه دي چې ماس ایمرجنسي راشي هغه بهر پراتی خو ټوټل ته نشي ایښودی ټیک شو نو په دې کې دا شوي نه د اوبو دا مسله چې تمام ماشینان چې وړاندې دي د اوبو مسله کم ماشینان کم وړاندې ته زه په دې باندې پوه نه شم ګوره د سکو اوبه چې دي که نه که دا ته وګورې دا زمونږ د دې قوم یو داسې عادت جوړ شوی دی که نه چې خیراتي شی څوک نه پرېږدي چې کم ځای کې کتابه کتلي دغه کم چې دا مونږ څه کمیټۍ والا لګولي او څه مونږ په خپله لګولي څه دا لګولي خو که ته وګورې یوازې په دې سیدو کې نه که به دې ټول منګوره ټول سواد کې وګورې نو هر ځای کې چې چا یو خیراتي شی یو لګول دی هغه وراني هغه نو زه د عوام ته اپیل کوم ستاسو به دې وساتت سره چې یاره دا شوي نه چې جوړ شي نو په کاره چې مونږ د دې لږ حفاظت کوو ځکه که دا مونږ چې ساري ریپیر کوو ماښام چې راځو ماښام بیا هغه شوي نه وراني نو د دې وجې نه ځینې شوي نه چې دي هغه د هغې کې زمونږ سره د عوامو تعاون په کار دی چې عوام موږ سره تعاون کوي نو انشاءالله هسپتال کې زموږ د طرف نه به څه پرابلم نه وي اخرنی سوال زما دا دی که نه چې په دې کووډ باندې عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ ځکه چې څوک د دې ایسوپي دومره خیال نه ساتي او یو ګپې ګڼي ګوره د کووډ خبره ته وکړه که نه په کووډ باندې چې ګورنمنټ څونه پیسې خرچ کوي که نه نو د دې زه تا ته یو کمپیریزن کوم پرون زما خپل یو رشته دار په پرایویټ هسپتال کې داخلو 18,000 روپۍ پر ډے په هغه پسې صرف د اکسیجن چارجز راغلي 10 ورځې په د پرایویټ هسپتال کې تېرې کړې چې 10 ورځې ډسچارج کېدو نو 5 لک روپۍ بل ورته میلاو شو په 5 لک روپۍ کې 18,000 روپۍ پر ډے د هغه صرف دغه د اکسیجن دلته مونږ 100% اکسیجن فری دی دلته مونږ ډرګس ټول فری ورکو زمونږ میډیسن کوشش کوو چې یاره مونږ زمونږ نه تر اوسه پورې ټول کې پی کې د نور هسپتالونو کې خلک انکار کوي یاره دلته مریض ځای نشته خو مونږ خپل روټین سرویسز لیمټ کړي دي خو مونږ کووډ والا پیشنټ ته انکار نه دی کړی چې هغه د ایډمیشن هغه راځي زمونږ مورټیلیټي چې ده نو په ټوله صوبه کې د ټولو نه زیاته کمه ده د کووډ کیر چې کم سیدو ټیچنګ هاسپټل ورکړی دی زما په خیال دا ایگزامپلري دی په ټول صوبه کې
چې څونه کیر مونږ ورکړی دی. زه صرف عوامو ته دا اپیل کوم چې یاره هغو دغه څنګه حکومت وایي چې یاره د SOPs خیال ساتي، ماسک هینډ واشنګ دا دوه داسې خبرې دي چې زما په خپل ایکسپیرینس کې زه د دې نه زیات خیال ما نه دی ساتلی، خو د دې 2 ماسو تر اوسه پورې مریض سره زمونږ دغه راځي، خو د دې ماسک په وجه باندې الله مونږ بچ کړي یو. نو زما د قوم ته هم دا اپیل دی چې یاره ماسک خامخا چې بهر ته وځي یو ځای ته ځي ګڼې ته ځي نو ماسک استعمالوي او کوشش کوي چې فریکوینټ هینډ واش چا سره هم لاس میلاو کې زر یا سینیټایزر به جیب کې ساتي او که نه نو اوبو ځای ته ځان رسوي او لاس یې ځي. ځکه چې موږ خو اوس مریضان نازي او ښه په خوشحالۍ داخلوي. اوس په دې لیر کې چې دی زمونږ ایډمیشن 220 ته رسېدلی او 220 مریضان پر ډے به موږ سره ایډمیټ وو. اوس ماشاءالله نن چې دی د هغې 105 ته راغلي او امید ساتو چې په دې 9 ورځو کې دا بیماري انشاءالله د سوات نه ختمه شي. تفصیلات راکول یو